زه د سره سره دغه بې حسه قرباني نه منم چې دا کومه ته کې چې خوا کې ګاونډي د ولږې مري خوا کې ګاونډي د غربت لګیا دی د هغه ښځې بې عزته کېږي او ته د قرباني کې په 100 لکه روپۍ. تیمور شاکر صاحب د زوی نوې کارنامه واورئ وایي زه دا قرباني نه منم چې دلته غریبانان دي په ګاونډ کې دي او ته قربانیانې کوې یعنې د قربانۍ نه په کومه طریقه باندې دا انکار کوي. د ده دا خبرې واورئ او بیا ورپسې د دې مفتي صاحب دا جواب واورئ او مخکې د هر مسلمان سره شیر کوي ور ورسوئ چې د دې فتنې نه خبر شي. د پکې اوس جدا فتنه شروع کړه دغه قرباني پاتې و او د دې نه انکار شروع کړ وایي غربت دی الله د هغې نه مخکې تاسو لږ ملا صاحب یو 10 سکنډو له وورئ د هغې نه پس بیا خبره کوو. مالداره طبقه په 50 لکه په 10 لکه په 60 لکه په 13 لکه په 3 لکه په 4 لکه خو هر سړی او په 1.5 لک روپۍ خو غریب سړی الګیا دی د قربانۍ په هغه کې. مولیانو تاسو دې عوامو ته حقیقت ولې نه وایي؟ دا خو په پاکستان یعنی د سعودي په ملک کې ستاسو په کتابونو کې دا واجبه ده حالانکه زموږ خو دو ټوک موقف دی یا په اسلام کې فرض دی یا نفل دی او دا په دې ځای کې نفل عبادت دی. نفلي عبادت چې تاسو کومه چرچه ورکړې دا او په دې کې تاسو سره دنیا خلک اختلاف لري. درېیمه مسله دا یو جواب دی. د چا جواب دی؟ د منیر شاکر صاحب د زامنو او د هغه چې کوم ذریت دی هغې ته جواب دی. د منیر شاکر صاحب زوی بیګا مې وکړې په اورېدو هغه دا خبره کوله چې یاره ای پښتنو تاسو دا قرباني مه کوئ ځکه دا خو نفلي عبادت دی او دا خو تاسو مه کوئ ځکه چې دا خو په لکونو تاوان دی په کروڑونو تاوان دی څوک میخ حلالوي څوک غواګانې حلالوي او بس لګیا یو ډېره لوی فلسفه جوړه کړې وه تا به چې دا داسې بس د دنیا د ټول لوی عقلمند انسان دی. ته چې دا خبره کې قرباني مه کوې او په دې کې چې کم دی نو د پیسو زیاد او فلان کې دی دا چل دی هغه چل دی دا پیسې فقراو له ورکوې مساکینو له ورکوې یتیمانو له ورکوې. ته چې دا خبره کې ته د پیغمبر نه ښه پوهېږې. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په زمانه کې نبي علیه الصلاة والسلام چې کله مدینې منورې ته راغی او د قربانۍ نبي علیه الصلاة والسلام چې کوم د قربانۍ حکم وکړو چې قربانۍ وکړي خو بیا دا مو فرمایل چې 3 ورځې نه به سیوا غوښې نه سټور کوي. ولې د 3 ورځې نه به سیوا غوښې نه سټور کوي؟ ولې وجه څه وه چې هغه وخت کې غربت ډېر زیات و. څومره غربت و صحابه به صرف لنګونه والي پر به دا ټول جسم ښکارېدو صرف یو کپړه به ورسره وه او چې شهیدان به شو چې سر به ورله پټو نو خپې به ښکارېدې او چې خپې به ورله پټول سر به ښکارېدو دومره غربت و. خو پیغمبر علیه السلام بیا هم نه ویل چې تاسو د قربانۍ دا پیسې سکل دا غریبانو فقیرانو مسکینانو له ورکړئ. دا تا ځان افلاطون جوړ کړی چې دا داسې وکړو دا شیز داسې وکړي او په قرآن کې دې حکم نشته تذکره نشته د ځان نه لګیاي. د قرآن وړو کې سورۃ 3 آیتونه دی بګي ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. فصل لربک وانحر منځ کې د خپل رب د پاره وانحر قرباني وکړه. مفسرین لیکلي دي چې د فصل نه مراد چې کم دی د غټ اختر منځ دی او د وانحر نه مراد چې کم دی د یوم النحر یعنی د غټ اختر دروازه قرباني ده. مفسرین دا لیکلي دي جی او ته سمې په قرآن کې د قربانۍ تذکره نشته. ولې نشته؟ آیاتونه ټک دي دینه. خو بهرحال د قرآن خدا خبره ثابته شوه. نبی علیه الصلاة والسلام مسجد منوره کې 10 کال تیر کړي دي. 10 کال نبی علیه الصلاة والسلام مسلسل قرباني کړې ده. که چېرې قرباني واجب نه وي نبی علیه الصلاة والسلام نه کوله. د نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې غربت ډېر زیات و د هغې باوجود نبی علیه الصلاة والسلام قرباني کړې ده. ته چې کومه خبره کوې دا خبره غلط ده. بل ته دا خبره کې چې د قربانۍ دا پیسې دا یتیمانو له ورکوې فقیرانو مسکینانو له ورکوې. بیا دا مو ووایه چې په حج باندې څه کال تقریبا 13-14 لک روپۍ خرچه راغلې ده. دا 13-14 لک روپۍ دا فقراو مساکینو له ورکوې. حج مه کوې. خو بیا دا خبره هم کوي حج مه کوې. دا پیسې وې ما دې راکړې چې ما پلار تفسیر دی هغه پې چاپ کوم داسې وایه. صفا الفاظو کې دا وایه ځکه چې ښه پته دا ویلي چې صرف قرآن منم او نفلي عبادت منم نور سم نه منم. اوس خبره دا ده چې ته دا خبره کې چې وایي دا پیسې تاسو فقرا مساکینو له ورکوې حج مه کوې. جهاد له مه ځې بقول دسته چې په دې ما ډېره غټه په لکونو په کروڑونو خرچه راځي. دا پیسې یتیمانو فقرا مساکینو له ورکوې. جومات مه جوړوې مدرسه مه جوړوې دا ټولې پیسې راوالله فقراو مساکینو له ورکوې. چې داسې فقراو مساکینو هم خوار راغلي چې ته دومره نرې نو وروزه که نه خلکو باندې وویشه پیسې تقسیم که ته اوسه پورې د اسلام دپاره څه کړي دي ټول امت د ګمراه کو. خو بهرحال دا ته چې کومې خبرې کوې
عقلی خبره کې ته پدې کې ته عقلی خبره نه کې دا ته د کمقلو خبره کې دا د عقلمند خبره نه کې عقلمند به کوم خبره کې عقلمند به دا خبره کې چې الله پاک سویری دی او پیغمبر سویری دی او پیغمبر سکړی دی دا مونږ کو کاغه سنت عمل دی بکو کاغه فرض عمل دی بکو کاغه واجب عمل دی بکو کاغه نفلی عمل دی بکو کاغه مستحب عمل دی بکو کو مباح عمل دی پاره کې اختیار وتا ته کې ومو کنه کې مې کو بهرحال زما د خبره عرض او مقصد دا دی چې دا خلک تاسو د دینه منی کوي د عبادت نم لری کوي چې بس موږ صحیح علما یو دا چې کم دي علما نه دي سوال له سو کاټولو متخصصي روان دي او دا ظالم بچ به کې استاد القرباني نشته جهاد هم نشته حج هم نشته ځکه چې دا پیسو زیاده جماعت هم نشته ځکه دا پیسو زیاده مدرسه هم نشته ځکه دا پیسو زیاده او چې ستاسو پلا تفسیر شای کیږي هغه بیا د پیسو صحیح ځای کې استعمال نه دا لازم دی خبره ده د خپل پلا د تفسیر لپاره چندې کې او چې دلته کې د قرباني مسله راشي قرباني مکوي دا پیسې فقرا ولا ورکه په خپل چې چندې کې وې دا مولیان چې کم دي تاسو نه پیسې غواړي ته چې پیسې غواړي ستا پلار چې شهید شو تا په ویډیو کې دا نه زما پلار تفسیر د زمو خواهش دا چاپ شي زما پلار دا خواهش دا تفسیر د چاپ کړی شي د خپل ځان لپاره چندې جایز دي د خپل پلار تفسیر لپاره چندې جایز دي خو شکل زمون د قرباني خبر راشي د احکام شهید خبر راشي نو دا شي زما کې وسه چې فقراو ته ضرورت دي ته پیغمبر نه خلک پويږي د پیغمبر په زمانه کې غربت ډیر زیات وو خدای باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه جهاد رکاو کړی دي نه قرباني رکاو کړی دا نه حج رکاو کړی دي د اسلام چې څومره احکامات دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل زمانه کړی دي د فقرا په خپل زمانه حق دي د مساکین په خپل زمانه حق دي د فقرا په خپل زمانه حق دي د شریعت په خپل زمانه حق دي حقوق العباد ځان لدي حقوق الله ځان لدي حقوق العباد په خپل زمانه ادا کوي حقوق الله په خپل زمانه ادا کوي